دا حضرت موسی علیہ السلام زمانہ دا فرعون خدای سره د مرګرو غرق کا او حضرت موسی علیہ السلام پورے ود دریاب نه پوری وت یو لوی علاقه وا بلقا دا علاقې نوم و پاغې د حمله اراده وکړه مرګري تیار کړل چې ورزو په دې خار باندې حمله کو چې دا فتح کو دغه بلقا کې یو نیک سړی بلعم نومو بزرګو نیک سړی د الله عبادت وکاو او دا هغه زمانه غټ عبادت بدو چې سړی به جونګړه کې دی راو یا په یو غار کې به دی راو ځان لبناستو نه به خزوا نه به بچیو اګه چا به خزه بچیمو نو بیا به هم کوشش کو چې زیات وخت د په غار کې یا په سوړه کې او یا په جونګړه کې تیر کی چې د الله عبادت وکي د دې بلعم خو خزوا خو ډیر زیات الله ته نږدې او پروردگار دی بلعم لیو نعمت ورکړو دا دعا دا قبل دو چې د کما دعا کولنو هغه دعا به الله قبلولا د دنیا د مخلق راتلل او چا به ورته دعا به او چا به ورته خیره وي او دې نیک سړیو دعا به کول الله به دعا قبلولا کله چې حضرت موسی علیہ السلام په دې خار د حمله اراده وکړه د خار خلق و بادشاہ ته شکایت وکوي د سره خو موږ مقابله نشو کولی فرعون د سره مقابله ونکړې شو د فرعون لوی لخر د په مقابله کې په دریاب غرق شو نو چې فرعون مقابله نشي کولی د فرعون لخر نشي کولی موږ به سره مقابله وکړو موږ مقابله نشو کولی خصبه کو ودا سیو کچستا په دې رعیت کې او سړی د بلعم اغه ته وایي چې موسی علیہ السلام ته د بنی اسرائیل ته خیره وکي ډیره خده بادشاہ دی بلعم تراغه ورته کې ناسته وی ګوره زمونږ په علاقه د حمله اعلان موسی علیہ السلام کړي سره د مرګرو او مونږه طاقت نشو لرل ته مهرباني وکړه ته خیره وکا چې تباش بلعم ورته وی چې داسې خو نشي کېدی زمو داغه خو یو دین دی زمو داغه خو یو مذهب دی داغه مذهب اومنه داغه دین اومنه زمو داغه یو دین دی جوړه براشي حمله در باندې نه کوي بادشاہ درې کار وکړل ګوره بعضې بادشاہ خياري د دنیا په لین دینو خياري یو خدا دی چې بلعم ته پولیس والا مقرر کړ چې در نه بارو نه تختی وی تا وجنو پریدو دی نه چې ستاو داغه یو مذهب دی او هغه په مونږ باندې حمله کوي خو ته مرګري بیا تا بیا چته پریدو کاغه حمله وکړه نو مونږ بلاول تا وجنو ستا خزه به وجنو ستا بچی به وجنو تا په خپل اقرار وکړه چې زموږ داغه یو دین دی معلومیږي دا چې ته خو داغه په طریقه خوشاله نو کاغه حمله وکړه تا پریدو نه امبرک دوی دا چلو چې د خزه ته واسطه جوړ کړه او هغه له پیسې ورکړي بعض انسان د خزه د نه مجبور شي شیطان هم د بعد نیک انسان خزه ولمسي او د خزه په دام کې راولي نو خرابي کې سړی د خزه نه مجبوري خزه ورلو لمسو لو خزه له لالونه او جواهرات او کالی او ساو سپین پټ راولېګل چې دا خاوند مجبوره کا چې موسی علیہ السلام ته داغه قوم ته خیره وکړي کني نو ګوره پریدو ممنع او که خیره وکړه ورته نو دا دومره دولت او مال هم درکو دریم کار دا وکړه چې د مشرانو جرګې دی بلعم لراولېګله چې تاسو لاړ شئ دته نصیحت وکړئ او کدی څومره مال غواړي دولت غواړي دا ټول ولا ورکوم خو چې دا موسی او دغه قوم تباشي دی و تخیریو کړه د خیر الله قبلې بلعم په دې درې وجو باندې را مجبور شو هلته ورته خزه لګیا ده چې سړی دا خیره نه کې نو موږ به څه کوو موسی علیہ السلام خو دیرا چولې د خیمې لګولې دي لښکر تیار کړی دی او اراده لري د موږ په دې قوم حمله کوي په دې ملک نو هغه به یا حمله کوي یا به نه کوي بادشاہ موږ نه پرېږدي امام وجني تام وجني بچي مراله وجني یو خیره ورته وکړه هغې خو پیسې اخیستې وې ښځې
الته جرګه لاړه بلعام ته چې ته ګوره زمونږ وطن یې زمونږ کلي روانېږي، موسی علیه السلام زمونږ وطن روانوي، خیره به کې. بل خوا د بادشاه دبه و پې پولیس پې مقرر دی چې که موسی علیه السلام حمله وکړه نو لومبې به دې وجنو. غریب یې مجبور کړ. دی یو خر و په هغه خر باندې سور شو او یو غر ته به ته په هغه غر کې به د الله عبادت کو. خر یې روان که چې هغه غر ته ځم او چې هلته اوس موسی علیه السلام ته خیره وکړم، خو بادشاه هوښیار و، هغه به په دې چې الله نه ونه تښتي، کسان یې ورسره هغه جرګې والا او پولیس والا مقرر کړه چې تاسو د خیرو ته غوږ کېږدئ، دی به جدا کېږي ستاسو نه. چې په لاره ځي هغه ځای کې خر را پرېوت، خر نه ځي. دی را کوز شو، هغه خر له ذکې ورکوي چې دا خر پاسئ. وی خر ورسره خبرې شروع کړې، دا د بزرګانو کرامت دی چې ته ما ولې وې زه تللی شم، مخکې د فرشتو جال راته ولاړ دی، ما نه پرېږدي مخکې تلو ته، زه څه وکړم؟ دی په دې هم پوه نه شو. پیسم ذهن ته راله، جرګم راله، د خپل ځان سوچ هم راغی، خر یې پاس او روان شو. هغه ځای ته ورسېده او د هغې زمانې چې کوم عبادت دی هغه خپل عبادت یې وکړ. ذکر دعا د قبلېدو هم دغه طریقه ده. او زما وروڼو د دې نه مخکې استخاره کړې ده. ورګه استخاره کومه، استخاره چې کوله نو په هغې کې ورته دا د الله د طرف نه وویلو چې ګورې پام کوه غر کېږه که موسی علیه السلام ته دې خیره وکړه. که ته ډېر هم لوی سړی یې او ډېر هم عبادت ګزار یې، خو د پیغمبر د خپې خاورې ته هم نه رسېږي. دا قاعده ده زما وروڼو. دا ټول مخلوق را یو ځای که، دا ټول مخلوق. حضرت عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړ، وی حضرت معاویه رضی الله عنه غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ حضرت معاویه صحابی دی او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی، لاندې درستو دی. سره دی نه چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ډېر انصافدار او په دنیا کې ډېر انصاف قایم کړی. وی عمر ابن عبدالعزیز غوره دی که معاویه رضی الله عنه؟ عبدالله ابن مبارک ورته وی وجود دی راله غونی غونی که، په وجود مې ویښتو درېدل. وی که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړو نه ډکه شي، دا ټوله دنیا، نو د معاویه رضی الله عنه د هغې اس چې د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې په جهاد کړی دی، دا هغه اس د خپو خاورې ته هم نه رسېږي. چېته حضور پاک او چېته صحابه او چېته رستو خلک. نو که ټول امت را یو ځای شي او نیکان او صالحان او علما او هر څنګه خلک، زما وروڼو پیغمبر ته په مرتبه کې نه رسېږي. پیغمبر له الله لوی مرتبه ورکړې ده. نو درې ځله د استخاره وکړو، درې ځله ورته په خوب کې دا الهامن او په خوب کې ښودلي کېږي چې بلعامه بېشک عبادت ته ډېر دی، ستا د خیره مونږ قبلو، ته مونږ مستجاب الدعوات ګرځولې، خو ګورې که تا سره دا ټوله دنیا هم ډکه شي ستا غوندې د نیکانو، د موسی علیه السلام د خپې خاورې ته نه رسېږي. پام کوه هغه سره نیغ په نیغه نشي غر کېږي. ګورې خوند یې ونه کړ، لاړ یرم ده او لالچم دی، دا دوه څیزونه ډېر خطرناک دي. چې لالچ او یره راشي که نه، د سړي نه به ایمان وځي، باید سړی ویریږي. ځکه نبی علیہ السلام مبارک چې دعا کوي نو هغه فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الجبن، خدای ما د بزدلۍ نه وساتي. بزدلي او یره دا د انسان دپاره خطره ده، او لالچ او طمع دا د انسان دپاره ډېر خطرناک دي. چې په چا یره راشي دې حق خبره نشي کولی، حق نشي بیانولی، او که چاته طمع او لالچ راغی د طمع او د لالچ توجم دي، رښتیا خبرې نشي کولی. او دې خوار ته دواړه پیښ دي، یرم پې د بادشاه ده او طمع او خدم ورته لګیا ده. خیر هغه ځان یې هغه غار ته ورسو. دا خلق د بادشاه دا پولیس والا او دا جرګې والا ته ګیر چاپېره تو دي چې دې به اوس موسی علیه السلام ته خیره کوي. اتفاق ته ګوره مفسرینو لیکلی دي د قرآن شریف د یو آیت په تفسیر کې چې کله د خیره شروع کړه بني اسرائیلو ته، نو د خولې نه د قوم طرف ته خیره وځي. بني اسرائیل نه یادوي، وی خدایا زمونږ د کلي دا قوم دا تباه کې. هغې ورته لیونې که روغې مونږ راوستې چې ته به د موسی علیه السلام قوم ته خیره وکړې، نو خپل قوم ته دې خیرې شروع کړې. او چې د موسی علیه السلام نوم اخلي نو خپل نوم یې د خولې نه وخي چې بلعام دې غرق شي. ته خدای ظالمه، مونږ غواړو چې موسی علیه السلام ته خیر وکړو، ځان ته کې مونږ غواړو د هغه قوم ته خیر یې وکړه، نو تا خپل قوم ته خیر یې شروع کړې. وی قسم دې جبه اخ واړو مو دا تاویږي دی بل طرف ته، غرقم کړم تبام کړم ظالمانو.
موسی علیہ السلام نوم علم اغه ناراضی په جب خپل نوم راضی خیراغت تکو مخفل تان تراجی کېږي او بنی اسرائیل په خله علم داغي په استاسو نمونه په خله راضی اغه ناراضی جب اخواتاوم ادي خورا ګرځي غر کم کلم رب العالمین داسې آفت باندې مبتلا کو چې لکه د سپیه جب بار راوته دینم تر ورسېد جب ته وې ځان دش دا د خدای فضل دی د سپیم جب د زمونږ جب دی د سپی جمع کم دی پرته لاندې ویزان دی لاړې ته بیږي او د انسان جبه پروردگار په شونډو په غاښونو کې دننه محفوظ ساتلی ده دا د خدای څونه لوی فضل او څونه کرم درته الله خولی شي چې انسانه ګوره زه دا کولی شم چې جبه درنه ویزان ده که مو ځوړندي او لاړې ته بیږي در سره مې څونه احسان کړی دی غاښونه دي جبه ده دی له مې درله غلاف جوړ کړی دی شونډې مې جوړې کړې دي او د دشمن میانځ کې مې بنده کړی د غاښونه خو د جبې دشمنان دي که معمولی غوندې لږ غوندې غاښونه خطا شي او جبې په دا منځ کې ګیره شي وینې ته وبهیئ او څونه انسان په تکلیف کې شي دغه جبه د دې خپل دشمن په قلا کې تاویږي را تاویږي حفاظت یې څوک کوي الله کوي او د شونډو غوندې لویه قلعه ته تو کړې ده د انسان دننه لاړې او هغه چې سب قیسې پیسې دي هغه محفوظ دي پټې دي د بلعام جبه ویزانده شوه خلکو ته وی غرقم کړم تبام کړم غرق شوم بس پیشو چې دا خو زه غرق شوم د پیغمبر ته خیریزه کوم غرق شوم وی راشه بس د خواصم غرق مستت یو چل خیمه هغه چلو کې نو د موسی علیہ السلام قوم با رستو شي نور خو څه جوړ نشو پیسو کو وی جنکه راواله جامع و تخشتا واچوي سرونه ورته سر تور کې او بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام په لخر کې وردن نه کې سامان ورکه چې پاغوي سامان خرصول شروع چاله چاکوان ورکه الته وخرسي چاله بل شي ورکه د خوراک سامان چاله جامع ورکه او خشته کې خکول کې چې د موسی علیہ السلام په لخر کې وردن نشي او سامان ورکه پارزان قیمت ته خرسي او کله موسی علیہ السلام چې تخفاوج او خلق ورته قتل نو دوی دی مسکا کوي چې هغه وته مایل شي او که چا وته لا سچونه انکار دی ورته نه کوي بس پدې به د موسی علیہ السلام قوم شکست مونی په بل نه شیواله اقا چلے وکړه بادشاہ وی بداسې جنکه خشته خوبصورت تیار کړي او د خرید او فروخت سامان ولا ورکو ای ورچې بنی اسرائیلو کې دا خرڅوي او هغه سره ګډ ګرځي که څوک لاسم درته چې انکار باندې کوي ډیره خده جنکه تیار شي سامان ولا بادشاہ ورکو او ورځي وي او که پیسې درکې سامان د بادشاہ دی خو پیسې درکې پیسې ستاسو دي ارزانه باندې خرڅوي پیغلی جنکه تیار کړي خشته خوبصورته خشته جامع او تواچولې ویخته مخته سټایل وغیرہ ولا برابر کړل او په بنی اسرائیلو کې وردن نشي سامان یې خرڅو دې لپاره چې دا وی ځان تر مایل کی موسی علیہ السلام خبر شوې دا غوري غم جوړ نه کې دا خزي پرې نه ده خو خزي خورا دن نشي وي په سونو جنکه دي پلارو کو سو کې ګرځي څوک یو شي خرڅي څوک بل خرڅي او دې زمانہ کې امدا ششته کې نشته دا غوړېغه طریقه را روانه ده د امریکا او د برتانیې او د کافرو دا یو سازش دی اوس هم دا جنکه په دې لارو کوڅو بازارونو کې ګرځي او دا سامانونه خرڅي څوک شیمپوان خرڅي څوک صابون خرڅي څوک در باندې چای خرڅي څوک در باندې چینی خرڅي څوک پنسل خرڅي څوک پینونه خرڅي او ځانونه جوړ کړي او جامه خشته کړي او جامه ټیټ جامه او سر تور کړي او څوک په کوڅو کې دن نه ګرځي څوک بازارونو کې ګرځي دا سده پاره د کمپنۍ مشهورتیا کو صابون مشهور شه صابون د کمپنۍ مشهورتیا کو د شیمپو د کمپنۍ مشهورتیا کو د تیلو د کمپنۍ مشهورتیا کو دا د کمپنۍ مشهورتیا نه کوي مسلمان کشر کل بے غیرته کوي هغه شی دې کنه وګورئ لغوندې هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعام د موسی علیہ السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته خلاغه طریقه روانه ده لارو کوڅو کې جنکه ګرځا ولی الکان دی وتبګوري ځان دې جوړ کتا تبالک ولی نه ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله اکبر څخه پیغمبر په خدای باندې قسمی سړی حیران شي ساجب الفاظ فرمای وی خدای چې د کور نه باروزی د کور نه بار شیطان سچل کوي دا خدای د خلکو په نظر کې ډولې کوي که بدرنګ خدای ولینی د ډیران د غردولو خدای ولینی خو شیطان سچل کوي
استشرف لها الشیطان، شیطان کوشش کوي چې خلق دې ته وګوري په توجه په غور باندې. هدې وجنه چې د خد د کوره باروزی په غټ پړونی او غټ صادر کې پلان پټ کی، هغه دې نه وته ګوري، یو وته ګوري، بل وته ګوري، بل وته ګوري، بل وته ګوري، د نظر او د سترګو ګناه شو کنه شي. دوی غم جوړ په لارو کوڅو کې الکان ناست. ولی ظلم کوي ظالمانو؟ خور نه لري خپله، لور نه لري خپله، مور نه لري خپله، تربور خپله نه لري، ولی ظلم کوي؟ سکول نه ماشومان چوټي شي، وړې وړې ماشومان لارو کوڅو کې خلک ناستې ورته ګوري. څه چل دی وکړه؟ اړو دې قتل نو سکو پر دی وکړه. هیرونو یو مثال در کوم، د مټیو دکان دی او ښه مزېدار دا مټۍ پکې خشته خشته پراته دي، هغه سپینې پاڼې پې لګولي او دا ګلاب جامن او دا رسګله او بل او بل ښه خشته په شیشو کې بند، او یو سړی بار نه ورته نیغ نیغ ګوري، څه فایده ورته میلاویږي؟ دکاندار به وایي خدای دې بې خو باسه کاخلې خو راشه وایله، یعنې څه زما دکان مخې ته وړه، خدای دې بې خو باسه. که دې ګوري په دې کتو اسم نه کېږي تر څو چې دې راشي دکاندار نه یو شی واخلي مټۍ یو خولې ته یې واچوي. نو دقه رنګې تا ته شیطان دا زنانه متزینه کړه، خشته کړه، ته ښکلې کړه او ته د بار نه ورته ګورې، نو خو همدغه مټیو دکان کتو مثال شو که نه؟ ستا پیسه څه چل دې وکړه؟ څه توره دې وکړه بغیر د ګناه نه؟ څه توره پکې شته؟ عزم نشته. د په یو بوتل دې تا لاس کې نیولی دی، خو خولې له دې چې ساس کې نه راځي او بوتل کې دننه پیپ راته دی او ته ورته نیغ نیغ ګورې، څه فایده درته میلاویږي بې د غم نه؟ لکه دې سره غم زیاتېږي. او دا پی به کله سکم، دا به کله د ما مرۍ ته دا پی رسي، شملې به ترې کله وکم، ماسته به ترې کله وکم، او چې ورته ګورې نه دا غم به دې نه. دا مټیو دکان ته چې مخامخ ولاړې غم به دې یاره که پیسې وې یو کیلو خو به مې تېوړو، بچو به م خوړلي ما به م خوړلي، او چې نه ګورې دې غم نه به خلاص دی. نو دا قتل خو غم جوړوي، دا خو شیطان سړی نورم بربادوي. دا هغه شعر دا انجیوز والا جنکې کوڅو کوڅو کې ګرځي او سیبا بڑے والی بڑے نن سبا خزو بڑے والی خپکے گئے ما نرے نرے پینسی وی دا سخات تک کے تور سخاخ پہ لکر چیلی خکاری سپے بے خریو دی دا 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 کمی دا پرتوک اغوز دی لا سنگا دا پر اخپے وردن نکی دا پینسا لا سنگا پدے نم کوئی دا ولی ظلم کئی خلق، دا ولی زان سر زیادے کے خدا حیادارا اغدا چی دا پا پردہ کے کور کی دا خو ظلم د خپل اولاد سره، خځې سره ظلم کوي، ته د خور سره ظلم کوي، د مور سره ظلم کوي، زیاتې ورسره ولې کوي؟ زمارونو نو دا د انجیوز والا جنکۍ په دا کوڅو کې ګرځي بازارونو کې، دې دپاره خسلو له دعوت ورکوي د ګناه، هغې ځان ته رامایل کوي چې دکه نور څه نه د ګناه نظر خو به وشي که نه، او چې دا نظر د ګناه راغی د انسان نه د ایمان او د هغه د اسلام هغه غیرت بیا وځي ختم شي. مسلمان چې کافر وای په دقه به وای، په بل طریقې نشي والی، دې چې بې غیرته شو دنه د الله امداد پورته شو. نو بلعم هغه خپل قوم ته دا چلو خو جنکۍ تیار کړو، دا بني اسرائیلو کې وردن نه کړی، وردن نه کړی موسی علیه السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کې ګورې داسې دا جنکۍ منه کې دا وشړی دینه سودا وانلې دا پرېږده د خپلو ځایونو ته، لیکن بعد هلکان خو وي د نظر ګناه خو شته، د سترګو ګناه خو شته، د غوږ خو شته، بعد هلکانو هغه جنکو له څه ټونګې مونګې ورکړئ. الله څه چلو کو وبا خدای په بني اسرائیلو راوسته، په یو ورځ 80,000 کسان ترې مړه شو، یو ورځ سره 80,000 کسان مړه شو. او موسی علیه السلام خدای ته په سجده پرېوت چې یا الله بنده که دا وبا د بعض هلکانو د وجې نه زما ټول قوم تباه و برباد شو، دا د څه د وجې نه؟ دا د نظر د ګناه د وجې نه. لعن الله الناظر والمنظور الیه، رسول الله مبارک فرمایي زنویب چې څوک چاته په بد نظر ګوري په دریم د خدای لعنتي، او که څوک ځان له داسې شکل جوړی داسې جامه جوړی چې خلک دته په بد نظر وګوري، که سړی دی او که ښځه ده، په دغه دیم د خدای لعنتي. رسول الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قرآن شریف کې دی که نه دی؟ مسلمانانو ته ووایه ای پیغمبره چې خپل نظرونه ښکته کړئ، مه ګورئ، حرام نظر مکوي. او ورپسې راځي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چې ښځو ته مو وایي چې خپل نظرونه ښکته کړئ، هلکانو ته مه ګورئ. سړي به ښځو ته نه ګوري، ښځې به سړو ته نه ګوري، دا ګناه ده، سخته ګناه ده. حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کوم وخت نمرود اور ته غورځو، اور یې بل که
چل نه ورته ولا چې دې ورته به دې غورځو څنګه هغه په میلونو لرې تاو کوي دې چې ور غورځو خو موږ به نږدې کېږو موږ خو دې ته نږدې کېدیم نه شو ابلیس د انسان په شکل کې راغی هغه د جهنم هغه مچوغڼې لیدې وې د جهنم ټالونه ورته وی داسې ټال جوړ کې او په دې ټال کې دا ابراهیم علیه السلام کېنوي او ټال له جوټه ورکې نو چې دا ټال خطې د جوټه اخري او د اور دې مینځ ته شنو پړې به وشلوي نو دې به د اور مینځ ته وغورځي غټ ټال یې جوړ کړ ابراهیم علیه السلام یې پې د پاسه کېنو ټال نو چتېږي فرشتو نیولې نو چتېږي شیطان ورته وایي داسې وکړې جینکۍ راولې هغې له ډولونه ورکې چې ډول ډنګوي شپېلی ورکې چې ګډېږي ورته دم ډولکي جوړ کې هغې مقصې وکړله دمې راوستې جینکۍ سرونه سر تور کړل بې حیایي شروع کړه او چې څنګه رالل ټال یې ګوتې یوړه ټال اوچت شو دا ولې فرشتو نیولې او چې دا مصیبت راغې سر تور در جینکۍ او بې حیایي راله او د خلکو سړو نظر پې پرېوت په دغه جینکو باندې او د هغې په هغه ډمتوب او سندرو خلکانو غوږونه کېښودل فرشتې د رحمت لاړې د ګناه نظر چې د شروع کو د ګناه اورېدل د شروع کړل د رحمت فرشتې لاړې ختمه شوې د هغې په ځای د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي نظر ګناه ډېره خطرناکه ده توبه وباسئ په دا لارو کوڅو کې مه کښېنئ ښه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دا صحابہ کرام دی وسره حضور پاک مبارک یو ځل او فرمایل پلارو کې مکینه ایاکم والجلوس فی الطرقات پلارو کې مکینه صحابه سوي د الله رسول زمون خود الله رو د ناس د نخلاصي نشته مونږ کوم ځای کینو خامخا به لار کې کینو پډې په کینو د دروازې مخې ته کینو خلک په لاره تېرېږي دا خو مونږ خلاصي نشته خامخا به کینو حضور پاک کو فرمایل خچ خلاصي نشته او لارو کې کینې نو لارې له خپل حق ورکړي الله رسول لارې حق څه دی وی یو حق ادار چې څوک دي سلام اچي تاسو علیکم السلام وایي دویم حق یې څه دی یو غریب کمزور دی پڼ دی وسره ګېډې دی نشي وړی امداد وسره وکړي دریم حق یې څه دی نظر ښکته کې مه ګورئ چاته دا د لارې حق شو نظرونه به نه اوچتوي نظر ښکته کې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دمشق جامع مسجد کې یو مؤذن و بانګ به کو بانګ به بره په مناره کې کو او دغه علاقه کې مسلمانان مو يهوديان مو اوس هم چې مناره کې څوک بانګ وایي اوچت نو ویلی شي چې خلک یې واوري او حیا للصلاه او حیا للفلاح دپاره چې په کوډګۍ کې څوک بره بانګ وایي نو مخ د کړکۍ نه یو خوا بل خوا ایستی شي شریعت کې شته داسې دی بابا او یا کاله شپېته کاله بانګونه ووي به ټول عمر به بانګ وي یو ځل یې بانګ وي حیا للصلاه وي او بیا حیا للفلاح وي د دې جومات د دې منارې سره خوا کې لاندې یو کور د یهودیانو اوسېدل دا خو شکر زمونږ ملک د مسلمانانو دی ورشه انډیا ته وګوره پکې یهود هم اوسېږي سیکان هم اوسېږي هندوان هم اوسېږي مسلمانان هم اوسېږي دغلته نه مسلمانانو جومات ته خوا ده یهودیانو عبادت خانه را خوا ته د عیسایانو ده هغې طرف ته د سیکانو ده نو دمشق کې هغه وخت کې هم دغسې وه د جومات خوا کې د یهودي کور و چې دی وایي حیا للفلاح ویې کتل د یو یهودي کور کې یو جینۍ و په هغې یې نظر پرېوت مؤذن بانګي کاکا نظر چې دی پرېوته نو فورا نظر اخوا کا حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی دا لومبې نظر چې د اختیار نه کم بار زیارته معاف دی لا تتبع النظرة النظر یو نظر پسې بل نظر مطابق کوه فإن لك الأولى دا لومبې نظر د تماف دی ګورې دویم د تماف نه دی خدا هم ګورې قصدن قل لومبې نه زمونږ دا خلک خطی په قصد لومبې نظر ګوري داسې نه یې وی لومبې نظر خو معاف دی اړومبې چې کم ناف دی هغه چې د اختیار نه بار خیال دی نه په چا ور پرېوته او نظر پسې نظر بیا مه لګوه فورا مخبل طرف ته وه مخبل طرف ته وې اړولې وې او اعوذ بالله ویلې وې نو هغه نظر پسې بل نظر کا لاندې ګوري جنې ته وکتل او ګوري ور
بانگ نه خلاص کو پاغه روشندان سره ویزان کنه نه جنې ته ګوري اجینه په خیال شو چې وی قتل بابا دا پردو کورونو ته ولې ګوري دا نیک بخت اخوا بانګي کاکا وته وی چې یره جنې ری رمې خو خشو مې لیدل ګوره کنستر کو پسې د خلی ګنا شروع شو کنه شو او د غوږ ګنا شروع شو کنه شو د نظر پسې د غوږ ګنا دغه خبرې اوري او بیا د خلی ګنا هم شروع شو ډیره مې خوښ شو او ډیره زیاته مینه مې د در سره بابا خدای ته وګوره د خپل شکل ته وګوره او بوډا توپ ته وګوره د شپې تو یو نو لیدلی او ما ته وګوره سور لسو دیار لسو کالو دا تسې کې د استاد نو سیناب کشره ما خدای ته وګوره ځانم مشرم او ما مشرم او دی ماغه سي پستر ګلون شوی دی نه غوږ ته ګوري نه کنه جنې دا کار کو چې ګناه نه کو او ته ما سره واده وکړه هغه نه کنیکشن لګولې چغې وای دا سوچ نه کوي چې همدا आवाज خوشلم کندي کې اورېدل کېږي ابو بابا ته سکه ته روغه کلی ونه نه بس نکاح کا نکاح خو جایز سمانه خو نه ده ته مسلمان او زه خو يهودان یم نو یې سبا خو نه ده مسلمان نکاح خو د يهودانو سره کېږي اجنه وته سوي وی ټیک د ستا په مذهب کې خود مسلمان نکاح د يهودانو سره کېږي خو مال زما ضمیر د اجازه تر کې چې د يهودي نه ما سبب بل چاته په نکاح شي د خپل مذهبي ته نکاح کېږي مسلمان سره نکاح نه کو دا سیو که جنه چې که پیسې دی خوخی کور دی خوخی هغه زمانه کې د مہر چې ستاسو شرطي ما ته وایي خو مهرباني وکړه ما سره واده جنه پوه شو چې سړی خو نه وړي بار بار ورته وایي مهرباني بس جنه وی راشه یو شرط ورته کېره وی ښه بابا داسې وکړه چې نه مہر غواړم نه کور غواړم نه در نه بنگله غواړم نه پیسې کالی جامع اسم نه غواړم یو شرط دا منظور کرا ده پوس نه خزه ما زو نکاح ده سره تړم ده نه پلار سره سلا کوم نه رور سره کوم نه مور سره کوم اوس ده سره نکاح تړم ده نن نه خزه راځه څه شرط شابه زره وایا ادا ده چې يهودي کېږي وا اسلام باندې پرې دی اسلام پرې ده يهودي شرازه اوس نه خزه ته جنې دا قدرت خطرناک شرط ما خو شپې یا کاله بانګونه ویلي منځونه می کړی دي او تهجد او روزي می کړی دي دار سپریدم لو کم پاوبو ناراضه نه کېږي قبل څه شرطي راتوایا ار شرط دي منم خدا مهرباني وکړه شرط پریدا يهودان او ته وی چې کدا شرط باندې خکني کوزيګا ما ته خو ما ګورم خیر دی و تکلک شو خوان دی ونه یا خوان دی ونه کوم دا یو شرط یم دا شرط وی ټینګه په یو وی خا اسلام ایمان می پرې خو يهودي شوم درله دا د څه ګناه وا دسترګو ورپسې د څه ګناه شروع شو دا غوږ ورپسې د څه ګناه شروع شو د جبه ورپسې کفر لال کفر شو کفر دغه د سترګي ګناه نه کفر ته خبر لاړه او خوشاله دی بابا چې دا یاره بغیر مہر نه په یو پوټي ټکی را تخذ ملو شو دا پوړې نه را کوزي د خپل خو د لاندې را پریوت سردلان دی راغی دا سټه لاندې شو په د پاتې شو مردار شو مړ شو جنہیں پاتش نبی علیہ السلام فرمائی ډیر کرتا د یو انسان او د جنت په میانس کې یو لش مزلی د جنت په دوزخ ته ورځيږي ادا سړی شو حضور پاک مبارک رښتیا و یعنی دغه مرګ مقدر او لازمن خپخ ویدا او بانګي ویلو کدا ګناه د سترګو نه وکړي او دی خجته نو کتلې او توبه استوي او ایمان نه به پرې کوم دغه مرګ مقرر و دین نه نورې دلا نو کم خاطر جنت صدقه چې بانګ یو سړی وي او خلق منزل راو بلی دینه بهترین عمل بل نشتا خلق منزل را بلی او بانګ وي او دا غي نه پس مړ کېده شهید با او جنت تبته لیکن دسترګو نظر پر لپسې کا دا غوږ نظر شو د جبه نظر شو بیا ور پسې لال کوپر شو دومره خطرناک شی دی نظر خدای دې دسترګو د غوږ د نظر نه اوسه نن سبا الکانو سره موبایل موبایلو کې تصویر دا سترګو نه ګوزینا جنکو سره موبایل دی په کې تصویر دا زینا ده سترګو تصویر والا موبایل تصویر تا ګوره اخباری تصویر تا ګوره د رساله تصویر تا ګوره او ته پاغه خپل خواهش ته وای چې شابه ګوره وتا او د ګناه نظر کې دا ټول جرم دی نه تصویر قاسم ګناه ده او بیا د الک چې جنایت تصویر ته ګوري
او جنې د الګ تصویر ته ګوري، زنا شو، زنا خطرناک زنا ده، لعنت ته خدای په وریږي. گناه کبیره ده، وړه ګناه نه ده، غټه ګناه ده.